چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخت راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خو دلار شو پاغه د کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دي کی بني لخت راواغسته او د بادشاہ نشه خو مغه سي په سر کې یو څو لخت وینځه وواله اچ را پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د لاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی وای وسب خندل زکه چې د ډېر مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ په کې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مذهب واغستا رمه خوشحال شو نو زکه مې وخت ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو 10 منټه په دې پالن کې تیر کړو نو ما خودم را لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي جابه څومره لخته عزیزان بادشاہ و والله رښتیا دي بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره روان پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې الګا دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي اهم غرزول مخ کې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستو روټه به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ور شانار راوړل لک خواګه غوندې وګور شانار راوړه تراو ولک خواګه وګوره وې سکا ورته وې سیب بډان دې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا نارو سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته نارم نه سکوي نه هغه استا تنخواه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چا بیان ورکې وزستانه او کری نه کو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی دا چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برا باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام لا بیت الله شریف لرګي به چرته را ټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغست او وخت به تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک دیم لګیا د زلمه پاس د بیت الله د پاس نا आवाज شو چې لا لبیک مو لبیک لبیک ستا आवाज مې نه دی خوا ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه غبراو یا الله تاسو ازلمینا تاسو کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ماته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک نو ابراهیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسطه आवाज مې نه ده خو نو زکنه نو زلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو کړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لار شم دا ول او راول وې 2 ساعت وته وسلور غنټه کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوري د فریاد